بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو چې کله موږ ماشوم په دې عبارت باندې پوه کړو نو دی به بیا دا قاعده به ورته ووایو چې بچې دا اعلی د دې نه پس کو چېرې دا اعلی حروف جاره والا چې کوم دی خو د دې نه پس چېرې ضمیر راغلی ضمیر لکه علیهم کې چې کوم راغلی دی انعمت علیهم کې نو په دې کې به دا یا موږ ظاهرو کو د دې حروف جارو کې دا کوم اعلی دی او دا کوم اعلی دی د دې نه پس ضمیر راغلی نو دې کې به دا یا موږ ظاهرو وا او کو چېرې د دې نه پس چې کوم دی نو اسم ظاهر راغلی نو دې کې به دا یا بیا موږ نه لیکو دا به نه ظاهرو لکه علی او صافین او علی السقف نو په دې باندې د ماشوم موږ پوه کړو بیا دې ورته دا وایي چې بچې کله اسم ظاهر راغی نو په اسم ظاهر باندې به یا الف لام وي یا به پې نه وي نو که چېرې الف لام پې نه و لکه علی او صافین باندې نو چې کله به الف لام نو دې ځای کې به موږ دا الفو دا به ورسره لیکو دا کړه زبر به اعلی سره او الی سره دې دواړو سره به دا کړه زبر کو اعلی او صافین او چې کله ورسره داسې اسم دی پسې راغی چې په هغې باندې الف لام نو دې سره به بیا د الف چې کوم دی نو نه لیکو علی السقف دلته کې الف لام راغلی سقف باندې نو اعلی سره اوس اعلی سره کوم دی نو اوس دا کړه زبر دا به نشي لیکلی دا به چې کوم دی نو څه کوو دا به پرېږدو طریقې سره کوم دی نو ماشوم څه کول دي هغه چلول دي او په هغې کې ورسره اجرا کول دي